ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم قابل قدر مشرانو کشرانو او نوجوانانو، ستاسو په مخ کې چې ما کوم آیت مبارکه تلاوت کړو دا د سورۃ المائده آیت مبارکه دی. په دې آیت کې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته دا حکم ورکړي چې اے مؤمنانو، اے هغه کسانو چې کوم ایمان راوړی دي، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تاسو يهوديان او نصارا یعنی عیسایان د خپل ملګری ما جوړوي، خپل دوستانی ما جوړوي. بعضهم اولیاء بعض، په دې کې بعض داسې دي چې د بعض نور ملګری دي، یعنی دوی په خپل منځ کې دوستان کې دي شي، خپل منځ کې دوی ملګری دي، خو د اسلام سره دوی تضاد لري، د اسلام سره دوی مخالفت لري. يهود یا عیسائی دا د اسلام دوست او ملګری نشي کېدای. نو کفر کا په هر یو شکل کې، په هر یو صورت کې، که هغه د يهودیت په شکل کې او هغه د عیسایت په شکل کې، که کفر د زردشت مذهب په شکل کې، که د بودھ مت مذهب په شکل کې، که د هندو مذهب په شکل کې، او همدغه رنګه که د الحاد په شکل کې، په یو صورت کې دا د اسلام خیرخوا او ملګری نشي جوړېدلی، ځکه چې دا دوه مخالف شیونه دي، متضاد شیونه دي. یو طرف مثال داسې دی لکه یو طرف ته چې اوبه وي، بل طرف ته اور وي، یو طرف ته شپه وي، بل طرف ته ورځ وي، یو طرف ته جنت وي، بل طرف ته جهنم وي، یو طرف د رحمان لشکر وي، بل طرف ته د شیطان لشکر وي. نو دا ټول مخالف شیونه دي، دا یو ځای نشي راجمع کېدلی. البته دا ممکنه ده چې اوبه او اور دا به یو ځای راجمع شي، شپه او ورځ دا به راجمع شي، خو کفر او اسلام دا په یو ځای نشي راجمع کېدلی. دا ناممکنه خبره ده چې اسلام او کفر دا د سره یو ځای شي او سره ملګری نشي. همدغه رنګه د نومي کفر چې په دنیا کې هر یو کافر وي، دا د اسلام دشمن دی، د مسلمان دشمن دی. هغه ته په هر شکل صورت کې، په خیسته نه خیسته جامه کې، خو چې یو ځل د کفر تخم د په زړه کې موجود وي، دا به د اسلام او د مسلمان دشمن دی. خو البته په کافرانو کې بیا سخت‌ترین دشمنان د اسلام هغه يهود او مشرکین دي. قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، چې دا په دې خلکو کې سخت‌ترین دشمنان د مؤمنانو هغه خلک عمومي کوم چې يهوديان دي، او هغه خلک چې شرک کوي، یعنی مشرکین او يهود، دا د اسلام او د مسلمان سخت‌ترین دشمنان دي. د يهودو تاریخ ته تاسو وګورئ چې د اسلام د کوم وخت نه ابتدا شوې ده، د هغه وخت نه يهودو د اسلام سره او د مسلمانانو سره دښمنی شروع کړې ده، سازشونه شروع کړې دي. کله په خپل مینس کې مسلمانان جنگولي دي، کله اسلامي نظام ختم کړي، کله خلافت مات کړي دي. په هر شکل او صورت کې دوی کوشش کوي چې د مسلمانانو د اتحاد، د مسلمانانو اجتماعیت دا ختم شي. موږ سابقه تاریخ ته نه ځو، موجوده حالت کې تاسو وګورئ، د مشرق نه تر مغرب پورې، د شمال نه تر جنوب پورې، په هر ځای کې، په هر علاقه کې چې مسلمان تاسو ته مظلوم راځي، د مسلمانانو په عزت، په مال او په جان کې حمله اور دي، نو شاته چې تاسو وګورئ هلته به يهود موجود وي. دا هغوی د سازش او د مکر او د تدبیر نتیجه به چې مسلمان به د ظلم لاندې، مسلمان به د جبر لاندې. خو زمانن موضوع دا نه ده چې زه د يهودو ظلم یا د هغې تاریخي واقعات بیان کوم.
زما موضوع دا ده چې کوم حدیث شریف چې تاسو په مخ کې ما تلاوت کو د ترمذی شریف حدیث دی هغه پکې لګو د ترمذی شریف حدیث ته په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پیشنګوئی کړی و چې تاسو به د يهوديانو اتباع کوئ دا وی په نقش قدم باندې بدځئ دا وی پیروي وکوئ دا وی تهذیب او ثقافت په تاسو خپلوئ او تر دې حد پورې به تاسو د يهوديانو اتباع کوئ چې یو يهودي د خپل مور سره په اعلانیات اور باندې په ښکارا تور باندې غلط کار وکړي نو زما په امت کې هم د کسان را پیدا شي چې د يهوديانو په اتباع کې باندې کار کوي تر دې حد پورې اتباع کوي د يهوديانو نو موجوده حالت کې کوم تاسو وګورو زمون تاسو د مسلمانانو اکثریت کاغه عوام دي که خواص دي کاغه علما دي که عوام دي په دې کې د يهوديانو صفات موجود دي د يهوديانو اتباع کوي د يهوديانو په نقش قدم باندې دا خبره به تاسو ته ظاهرا ډیره سخت ښکاري او چې قران او سنت وګورئ او په قران او سنت کې د يهوديانو عقاید وګورئ د دوی افکار وګورئ د دوی خیالات وګورئ او بیا د مسلمانانو موجوده حالت وګورئ نو تاسو ته په خپل پته ولګي په دې خبره په خپل اقرار وکړي چې باوجود د دې چې موږ د يهودو سره سخت دښمنی لرو باوجود د دې چې شپه ورځ موږ په يهودو باندې لعنت وایو او د کوم صفاتو د وجه چې موږ په يهودو باندې لعنت وایو په يهودو په بدرت وایو هغه صفات کوم کې په خپل موجود دي زمون ټول عملونه هغه صفاتو نه ډک شوي دي نو الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې د يهودو صفات تفصیلا ذکر کړی دي او دا غي نتیجه هم ذکر کړی ده چې بیا نتیجه سره وته الله تبارک وتعالى د يهودو د علماو صفات هم ذکر کړی دي او د يهودو د عوامو صفات هم ذکر کړی دي او اما د يهودو صفات د علماو صفات زمون د مسلمانانو په بعض علماو کې موجود دي په خپل سترګو باندې تاسو ته په نظر درځي د څنګه چې ټول علما په غلطه مندي دي یا په ټول علماو کې دا صفات موجود دي او بعض علما د سشتا چې د ابوی خدای د دوی خېټه ده دا وی کړل وړل هر څه د پیسو د لپاره او د ذاتی مفاد د لپاره نو الله تبارک وتعالى چې کوم صفات ذکر کړی دي د يهودو د علماو اولنې صفت په هغه کې دا ذکر شوی دی چې دوی به بعملو د يهودو علما بعملو مطلب دا چې يهوديانو ته به دا دعوت ورکو چې تفلانې کار وکړه هغه به د بدو نه منع کول هغه ته به ویل چې سود مکوئ خو په خپل په سود کې مبتلا و هغه ته به ویل چې د حرامو نه ځان وساتئ خو په خپل په حرامو کې مبتلا و نو اماغه صفات کوم قران کریم ذکر کړی دی قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب د يهود علماء ته الله تبارک وتعالى خطاب کوي چې اتامرون الناس بالبر آیات تاسو خلق ته د خو خبرو دعوت ورکوي د خو خبرو امر ورکوي وتنسون انفسكم او خپل ځانونه مهر کړی دي په خپل د عمل کوشش نه کوي چې زبم په دې خبرو باندې عمل وکم وانتم تتلون الكتاب حال دا دي چې تاسو د کتاب تلاوت کوئ کتاب لولئ افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لرئ نو د يهودو اولنې صفت داو چې دوی به عمل او دوی به بل ته دعوت ورکو د خیر بل ته به امر کولو بل به د ګنا نه منع کولو خو په خپل به هغه ګناه کې مبتلا و همدغه صفات نن زمون تاسو په ډیر علماء کرامو کې موجود دي بل ته به دعوت ورکړي چې ته د خیر کار وکړه بل به د حرام نه منع کوي چې حرام مخره خو په خپل په حرامو کې مبتلا وي بل ته به وایي چې غانا ما او غانا اوریدل حرام دي خو په خپل په دې حرامو کې مبتلا وي بل ته به وایي چې فلم ما ګوره په خپل به فلم په کتو کې مبتلا وي بل به د سود نه منع کوي خو په خپل په سود کې مبتلا وي نو اولنې صفت د يهودو د علماو داو چې هغه به عملو دویم صفت د يهودو د علماو داو چې هغه ځانونه د نجات ټیکداران جوړ کړي او د خلکو په ذهن کې دا خیال اچولیو دا فکر یې ورچولیو چې د قیامت پر ورځ باندې زمون په سفارش به غټ غټ مجرمین مات کیږي الله تبارک وتعالى به زمون په سفارش غټ غټ مجرمان معاف کوي نو تاسو د څه وکړئ چې موږ خوشاله ساتئ موږ راضي ساتئ موږ ته پیسې راکوئ موږ ته منصب او عہده راکوئ نو د قیامت په ورځ به موږ تاسو سفارش وکړو الله تبارک وتعالى د دوی دا خیال رد کو او ورته ویل چې د قیامت په ورځ باندې د هیڅ شفاعت او سفارش وکړ نه راځي
صرف الله تبارک وتعالى چې چاته اجازه تو کی چاته اذن کی د هغه سفارش وکړ کوي د هغه شفاعت وکړ کوي د هر چا سفارش او شفاعت د الله په نسبت قابل قبول نه دی. نو دویمه بده خبره دا و چې د نجات ټیکداران د ځان نه جوړ کړي. نن سبا هم ډیر پیران ډیر ولیان په تاسو ته په نظر درځي چې هغه ځانونه د نجات ټیکداران جوړ کړي. په ژوندونی باندې خلکو ته وایي چې ماته سجده کوه، ما خوشاله ساته، ما ته پیسې راکوه، ما ته دیګونه پخوه وغیره وغیره. دریم بد صفت د یهودو د علماو دا و چې د یهودو چې کوم امت و دغه امت دوی په ټوکرو تقسیم کو، فرقې کو، فرقواریت پکې دریمه غټه بیماری و. او ترمذی شریف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی چې یهود په 72 فرقو باندې تقسیم کړل. نو د یهودو هغه اجتماعیت او یوواله او یو امت دغه ختم کو، فرقو ته تقسیم شو. نن هم دغه صفت زمون په علماو کې موجود دی چې دغه امت یې ټوکړي کو، د حد پورې ټوکړي شو چې عام عوام په دې کې حیران دي چې موږ په چا په سلاړ شو، د چا خبرو منو، څوک په حق دی او څوک په باطل باندې. نو دریم بد صفت د یهودو په علماو کې دا و چې فرقواریت او امت یې تقسیم کړو. څلورم بد صفت د یهودو په علماو کې دا و چې دوی تغییر او تحریف کولو. یعنی الله تبارک وتعالى به چې دوی ته یو حکم راولېږلو چې تاسو دا کار وکړئ، نو دوی به په هغې کې تحریف وکړو، د ځان نه خبرې به یې پکې شریکې کړلې. او د الله تبارک وتعالى چې کوم حکم و هغه حکم به په خپل ځای باقي پاتې نه شو. او په دې کار کې دوی دومره ماهر وو چې دوی به چې کله تحریف وکړو نو تا ته به دا اندازه نه لګېده چې دا د الله حکم دی که د دوی ځان نه جوړ کړې شوې خبرې دي. او دا تحریف به دوی ولې کولو؟ قرآن کریم دا هغې وجه ذکر کړې ده، لیشتروا به ثمنا قلیلا. دا تحریف په دوی د دې لپاره کولو چې په دې باندې پیسې وګټي، په دې باندې منصب وګټي، د یهودو د عوامو د جیب نه پیسې راوباسي په دې ذریعې سره. نو نن سبا دغه صفت زمون په ډېرو علماو کې موجود دی. ډېر علما داسې دي چې د قرآن عظیم الشان ابدي احکام دا صرف د دې لپاره بدلوي چې زما د منصب د لاس نه ونوځي، زما د عهده خراب نشي، د عوامو په ذهن کې یا په زړونو کې چې زما کوم مقبولیت دی دغه مقبولیت ختم نشي، د هغې د یرې د وجې نه د الله حکم په صحیح طریقې نشي بیانولی. نو دا څلورم صفت و. پنځم صفت د یهودو په علماو کې دا و چې نهي عن المنکر دوی پرېښو. یعنی خلک به په بدو باندې لیدل خو منع کول به نه، ظلم به لیدو خو د ظلم خلاف به خبره نشو کولی، جبر به لیدو خو د جابر ګریوان ته دوی لاس نشو اچولی، زنا، ډاکا، غلا، هر څه به لیدل، شراب، هر څه به په سترګو باندې لیدل خو څوک به منع کول نه. نو دا پنځه بد صفت کوم چې قرآن عظیم الشان د یهودو په علماو کې ذکر کړي دي، هماغه پنځه بد صفات په افسوس سره زمون په بعض علماو کې هم موجود دي. داسې نه چې ټول علماو کې موجود دي، علماء حق شته همیشه دپاره داسې علما موجود وي په مخ د ځمکه باندې چې د الله تبارک وتعالی په یو حکم باندې خپل سر قربانوي، خپل مال قربانوي، خپل کور قربانوي، خپل اولاد، خپل اهل و عیال، هر څه قربانولو ته تیار دي. خو داسې علما هم شته چې د منصب دپاره، د عهدې دپاره، د یو څو پیسو دپاره، د خپل عزت او د شهرت دپاره د الله تبارک وتعالی په حکم کې تحریف کوي او د خپل خواهش مطابق یا د رسم و رواج مطابق یا د قوم د فیصلې او د جرګې مطابق یا د وخت د قانون مطابق د باطل او قوانینو مطابق فیصلې جاری کوي، فتوی جاری کوي، فتوی خرڅوي. نو داسې علما هم شته. نو دا د یهودو د علماو 15 صفات. اوس د یهودو د عوامو چې کوم 15 صفات الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې ذکر کړي دي، 15 یا 6 صفات. یو صفت په هغې کې دا دی چې د یهودو عوامو د آخرت په باره کې چې کومه عقیده وه دغه عقیده خرابه شوې وه، عقیده فاسده شوې وه. د آخرت په باره کې د دوی فکر دغه و چې موږ د الله تبارک وتعالی محبوب ترین خلق یو، نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله تبارک وتعالی محبوب ترین خلق یو. د یهودو دا خبره وه. اول خو به موږ جهنم ته نه داخلیږو او بیا که جهنم ته داخل شو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، یو څو ورځې به صرف جهنم ته داخلیږو. نو د آخرت په باره کې د یهودو د عوامو دا عقیده وه چې اول خو به موږ جهنم ته نه ځو ځکه چې د الله محبوب ترین او مقرب او نږدې خلق یو، خو که جهنم ته بالفرض لاړو نو یو څو ورځې به موږ پکې تېروو. نو دغه عقیده او دغه فکر، دغه خیال زمونږ په مسلمانانو کې موجود دی. زمونږ مسلمانان چې کله یو ګناه کوي او ته د ګناه نه منې کوي
نو درته وایي چې الله تبارک وتعالى بخونکی او مهربان دی. الله تبارک وتعالى غفور الرحیم دی. د دې فکر او خیال د وجینا خلک په ګناه باندې دومره جری شول، دومره جرأت پکې پیدا شو چې غټو غټو ګناهونو کې مبتلا وي، خو د هغې نه د توبې ایستلو توفیق ورته نه حاصلېږي. ځکه چې فکر او خیال دا جوړ شوی دی چې الله تبارک وتعالى بخونکی او مهربان دی. دا صفت ورنه هېر شوی دی چې الله تبارک وتعالى قهار او جبار ذات دی. د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې به د الله تبارک وتعالى صفت دی چې قهار دی، سخت قهر والا، سخت غصې والا دی. دویم بد عادت د يهودو په عوامو کې دا و چې وهم پرستی په دوی کې زیاته وه، سحر او جادو په دوی کې زیاته وه. تر دې حده پورې به دوی جادو کوله چې دوه کسان به خپل مینځ کې جوړول نو د جادو په ذریعه به جوړول، او دوه کسانو په مینځ کې به اختلاف راوستو نو د جادو په ذریعه به راوستو. د دوی فکر دا جوړ شوی چې سليمان عليه السلام ته چې کومه بادشاہي ملاو شوی دغه بادشاہي په اصل کې د جادو په ذریعه ملاو شوی. تر دې حده پورې په دوی کې جادو او سحر عام و. امغه عمل زمون په امت کې، زمون په عوامو کې عام دی. هر طرف ته چې ګوري په دیوالونو باندې به لیکلي چې ټولو عاملانو ته چیلنج، د چا کاروبار کې برکت اچول غواړي نو ماته دې راشي زه به ورته دم درود وکړم، څوک چې څه عهده حاصلول غواړي نو زه به ورته دم وکړم. نو دغه ذریعه سحر او جادو او کوډې دا زمون تاسو په مسلمانانو کې ښې پرېمان دي، ښې عام دي. دا دویم د یهودو صفت چې زمون په عوامو کې، زمون په مسلمانانو کې رایج دي. دریم بد صفت د یهودو په عوامو کې دا و چې دوی په مالی معاملاتو کې ګډوډ وو، مالی معاملاتو کې کمزوري وو. د بل چا مال په حرام سره خوړل دا به دوی هوښیاري ګڼله. دوکه کول، غلا کول، ډاکه کول، دې ته به دوی هوښیار کس ویلي، چالاک کس به یې ورته ویلي. دا فرق به یې نه کولو چې دا ما حلال وخوړل که حرام مې وکړل، دا ما د الله د حکم تابعداري وکړه که د الله د حکم مخالفت مې وکړه. هماغه عمل زمون په عوامو کې عام دی. ملاوټ، غلا، دوکه، هر څه ډاکې دا زمون تاسو په امت کې، په مسلمانانو کې خلق عام چلیږي. څلورم بد صفت د يهودو په عوامو کې دا و چې دوی د ژوند سره ډیر زیات محبت ساتلو. تر دې حده پورې دوی په ژوند باندې مینو چې قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې یود احدهم لو يعمر 1000 سنه. په دوی کې به یو نیم کس دا ارمان کول چې کاش چې زما زر کاله ژوندۍ وي. د دې سخت محبت د وجنه، د دنیا سره د سخت محبت د وجنه دوی دا فرق نه کول چې زه حلال ګټم که حرام ګټم، بس مقصد یې دا و چې زه به دنیا را جمع کوم. حلال او حرام د دې فرق او امتیاز دوی نه ساتلو. پنځم بد صفت د يهودو په عوامو کې دا و چې دوی ناشکر وو. الله تبارک وتعالى په دوی باندې یو نعمت وکړ، دوی به د هغې ناشکري وکړه. الله تبارک وتعالى دوی ته په زرهاو انبیاء کرام راولېږل. د فرعون د ظلم نه دوی ته نجات ورکو. دریای نیل کې ورته 12 لارې وباسلې، دریاب ورته وچ کو او د وچ کاڼي نه ورته چینې روانې کړلې. بیا چې کله صحرای سینا ته ورسېدل نو په دې کې سخت لمر و. الله تبارک وتعالى په دوی باندې وریځ مسخر کړه، د بره نه به په هغې باندې سیوری و، او د اسمان نه به تیار خوراک د من او د سلوا په صورت کې او په شکل کې ورته راتلو. خو دوی د دې ټولو نعمتونو ناشکري وکړله. چې کله دوی ناشکري وکړه الله تبارک وتعالى په دوی باندې ذلت مسلط کړو. الله تبارک وتعالى دوی ته دا حکم ورکړو چې تاسو چې کله د ښار ته ور داخليږئ نو په عاجزۍ سره داخل شئ، او دا الفاظ وایي چې حطة یعنی توبه توبه. او دوی چې کله د ښار ته ور داخلېدل نو په تکبر سره داخل شول، او دا الفاظ به ویلي چې حنطة غنم غنم. نو د دې ټولو نعمتونو دوی ناشکري وکړله. همدغه ناشکري زمونږ تاسو په مسلمانانو کې موجوده ده. مونږ تاسو الله تبارک وتعالى په غوره نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی، او دا لقب یې راکړی دی چې تاسو خیر الامم یې، په ټولو امتونو کې بهترین امت تاسو یې. او د قرآن عظیم شان غوندې یو جامعه لایحه او آیین او دستور یې مونږ تاسو ته حواله کړی دی چې د ژوند د هرې شعبې، د هرې لمحې متعلق احکام په هغې کې موجود دي. نو د دې ټولو نعمتونو باوجود مونږ تاسو د قرآن عظیم شان د احکاماتو نه مخ واړولو، او دا دین مونږ تاسو د خپلو خواهشاتو تابع کو، د خپلو رسم و رواج مطابق کو، او د خپلو خواهشاتو نه جوړ شوي قوانینو مطابق مونږ تاسو ژوند تیروو. د قرآن قوانین مونږ تاسو پرېښول. تر څو پورې چې قرآن زمونږ تاسو په ژوند کې رایج وو
تر هغه وخت پورې د مشرق نه تر مغرب پورې کفر زمون تاسو نه یریدو، زمون تاسو غلبه او زمون حکومت او زمون خلافت چلیدو. او چې د کوم وخت نه موږ په قران باندې عمل پرې کړی او د خپل رسمونو او د رواجونو یا د خپل غیر شرعي قوانینو مطابق ژوند تیرو، نو الله تبارک وتعالى په موږ تاسو باندې ذلت مسلط کړی دی. په دنیا کې نن سبا که تاسو وګورئ د ټولو نه ذلیل ترین او حقیر ترین انسان هغه مسلمان دی. په ټوله دنیا کې د ذلت په نظر باندې مسلمان ته کتل کیږي. په دنیوي معاملاتو کې زمون تاسو رائے ته هیڅ اعتبار نه دی حاصل. نو پنځمه بیماری په يهودو کې دا و چې هغه ناشکری کوله. شپږمه بیماری د يهودو په عوامو کې دا و چې هغه به اوریدل، خبرې به اوریدل، نصيحت به اوریدل، وعظ به اوریدل، تقریرونه به اوریدل، خو عمل به پینه کول. په یو غوږ به اوریدل او په بل غوږ باندې به وباسل. موسی علیه السلام به کله دوی ته حکم بیان کو، تورات به بیان کو، نو چې موسی علیه السلام به لګون کې چرته لاړو، نو دوی به بیا په شرک مبتلا وو. اماغه عمل زمون تاسو په عوامو کې په مسلمانانو کې موجود دي. مونږ تاسو د کوم وخت نه بیانونه اورو، د چا 15 کال کېږي چې بیانونه اوري، د چا 10 کال کېږي چې بیانونه اوري، د چا 30 کال کېږي چې بیانونه اوري. او تبدیلی وګوره په ژوند کې او په عمل کې هیڅ قسمه تبدیلی نه راځي. کني مونږ تاسو خبر یو چې غلا حرام ده، خو بیا په غلا کې مبتلا وو. د دې نه خبر یو چې ملاوت حرام دي، خو بیا په ملاوت کې حرام یو. د دې نه خبر یو چې دوکه حرام ده، خو بیا په دوکې کې مبتلا وو. د دې نه خبر یو چې د یو مسلمان غیبت کول، په هغه باندې تهمت لګول حرام دي، او زمون تاسو مجلسونه د غیبت نه خالی نشو. د دې نه خبر یو چې قتل ناجایز دی، حرام دی، او قاتل چې په حق سره قتل وکي الله تبارک وتعالى به جهنم تليږي. خدایي باوجود زمون تاسو معاشره د قتل نه پاک نشونه. نو دا ټول ګناهونه په مونږ تاسو کې موجود دي. نو الله تبارک وتعالى چې کوم قانون د يهودو لپاره ذکر کړو، کوم قانون چې د عیسایانو لپاره ذکر شوی، هغه قانون زمون تاسو لپاره ذکر شوی. دا تصور مکوئ چې موږ د الله تبارک وتعالى محبوب ترين امت یو. يهودو ته الله تبارک وتعالى بهترین قوم ویلو، دوی ته الله تبارک وتعالى ډیر فضیلت ورکړیو. په دوی کې په زرهاو انبیاء کرام راغلي وو. خدای باوجود چې د الله تبارک وتعالى د قوانینو نه دوی مخ واړولو، الله تبارک وتعالى ذلت په مسلط کو، عذاب په مسلط کو، غضب په مسلط کو. نو موږ او تاسو چې ترسو پرې د الله تبارک وتعالى قران ته رجوع نه کړی، قران موږ تاسو د خپل ژوند دستور نه جوړ کړی، او خپل رواجونه غیر شرعي رواجونه غیر شرعي قوانين موږ تاسو نه پریږي، د حق بیان موږ تاسو نه شروع کړی. غلا او دوکه زموږ تاسو د معاشرین نه ختم شوي، تر هغه پورې به موږ تاسو د ذلت سره مخو، د رسوایی سره به مخ یو، تر څو پورې چې دا قرآن موږ تاسو په خپل عمل کې نه راوځي. د سینه چې بعضی اعمال بعضی احکام د قرآن راوخلي او بعضی احکام د قرآن پرې دي. چې کوم اعمال یا کوم احکام ستاسو د خواهش مطابق وي په هغه عمل کوي، او کوم احکام چې ستاسو د خواهش سره په ټکراو کې یا ستاسو د ملکی قانون سره په ټکراو کې هغه احکام ته پرې دي. د دې جزاء الله تبارک وتعالى ذکر کړی دا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي آیا تاسو په بعض کتاب باندې ایمان راوړئ او د بعض کتاب نه انکار کوئ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. چا چې دا عمل وکړو چې بعض احکام د الله اومنل او د بعض احکامونه مخ واړولو، نو د دې بل جزاء نشته. د دې جزاء د خزي في الحياه الدنيا، د دنیا په ژوند کې به ذلیل وي، رسوا وي، شرمنده وي. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، او د قیامت په ورځ باندې به سخترین عذاب دوی ته ملويږي. وما الله بغافل عما تعملون. الله تبارک وتعالى زمونږ او تاسو د عملونو نه غافل نه دي، نه خبر نه دي، په هر څه باندې نظر دي. الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا